الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. دا محرم میاشت دا د دې فضیلت او بیا د عاشورې د روژې فضیلت. د محرم میاشت د هغه څلورو میاشتو نه ده چې الله رب العزت خاص په دې میاشتو کې اهتمام سره فرمایلی چې فلا تظلموا فیهن انفسکم، چې تاسو په دې میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ، یعنی نافرمانی د الله مه کوئ، ګناه مه کوئ او دارنګې معصیاتو نه ځان وساتئ. هر میاشت کې ګناه کول حرام دي، خو بیا د دې میاشتو او د محرم د میاشتې خاص خصوصیت دی چې دې کې هر قسمه نافرمانی نه انسان اجتناب وکړي او زیات نه زیات په دې میاشت کې نیک اعمال وکړي، روژې ونیسي، نفلي روژې او دارنګې نور نیک اعمال وکړي. ځکه حدیث د صحیح مسلم کې راځي، بابو فضل صوم المحرم کې امام مسلم دا روایت راوړی دی چې افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، بهترین او افضل ترین د روژو نه پس د رمضان نه میاشت د الله تعالی ده. شهر الله د الله میاشتې خو ټولې د الله دي، خو دا اضافت تشریفي دی د عزت دپاره، لکه بیت الله، ناقة الله. کومه میاشت ده؟ المحرم، هغه د محرم میاشت ده. نو د محرم په میاشت کې روژې نیوله دا مطلب دا دی چې ډېر لوی فضیلت لري. بیا خاص کر د عاشورې روژه، د عاشورې د روژې په باره کې حدیث د صحیح مسلم کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یکفر السنة الماضیه، چې دا د تیر شوي کال ګناه معاف کوي. رجی الله پاک په دې سره د تیر شوي کال ګناهونه معاف کوي. او دا روژه چې دا زمانه جاهلیت کې به هم خلکو نیوله، یهودو به هم نیوله، قریشو به هم نیوله، مشرکینو. لکه صحیح مسلم کې او بخاری کې راځي د عائشې رضی الله عنها په روایت سره وکانت قریش تصوم عاشورا فی الجاهلیه، قریشو به د عاشورې روژه د جاهلیت په میاشت کې نیوله. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه، پیغمبر علیه السلام هم دا روژه نیوله. کله چې مدینې ته هجرت وکړو نو نبی علیه السلام په خپل هم دا روژه ونیوله، صحابو ته هم امر وکړو چې دا روژه نیسئ. چې رمضان فرض شو نو بیا یې وی ومن شاء صامه ومن شاء ترکه. د رمضان د روژو د فرضیت نه بعد وی فرمیل چې د چا خوښه وي دا روژه دې ونیسي او د چا چې خوښه وي دا روژه دې نه نیسي، یعنی دا بیا نفلي روژه شو، دې نه مخکې دا فرض وه. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته چې راغی نو یهودو هم دا روژه نیوله او نبی صلی الله علیه وسلم د یهودو نه د دې باره کې تپوس وکړو چې تاسو دا روژه د څه وجې نه نیسئ؟ نو هغوی ورته وویل چې دا روژه موږ دې وجې نه نیسو چې په دې ورځ باندې رب العالمین موسی علیه السلام ته نجات ورکړی، بني اسرائیلو ته الله نجات ورکړی او فرعون غوندې ظالم الله تباه کړی، نو موږ دا روژه نیسو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمیل فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، کله چې راتلونکي کال ان شاء الله موږ به نهمه ورځ د دې میاشت روژه نیسو. او بل روایت کې راځي چې خالف اليهود وصوموا التاسع والعاشر، مصنف د عبدالرزاق کې دا روایت راغلی دی او په سند صحیح سره امام بحقیم دا راوړی دی څلورم جلد کې. د ابن جریج په روایت سره اتوا سند صحیح دی چې د یهودو خلاف وکړي او تاسو نهمه د عاشورې او لسمه د عاشورې روژه ونیسئ. دارنګې بل روایت کې راځي مسند احمد کې په سند صحیح سره صوموا یوم عاشورا وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله یوما او بعده یوما، تاسو د عاشورې روژه ونیسئ او د یهودو مخالفت وکړئ او د دې نه یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته روژه ورسره ونیسئ. نو دا روایت په دې باب کې راغلی دی
او فضیلت د عاشورې د روژې دغه چې مخکې بیان شو چې ډېر لوی فضیلت والا روژه ده او نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته د دې امر کړو چې تاسو دا روژه نیسئ. نو عام طور سره دې میاشت کې نفلي عبادات روژې نیول دا ډېر لوی فضیلت لري او خاص کر د عاشورې دا روژه چې ده د دې خاص فضایل دي نو دا نیول پکار دي.